یو ځل ابو جهل لاس دا موټی د کاڼو را ډک کو پاغې کې واړه کوتکاڼ یو او پیغمبر علیه السلام لراغې ابو جهل دا دواړه لاسونه شاته نیولي دي او حضور علیه السلام ته وایي چې زه په تا ایمان راوړم او په دې شرط چې ما ته ووایه زما په دې لاسونو کې څه دي. نو حضور علیه السلام ورته فرمایي وایي زه یې درته ووایم که دا ستا په لاس کې څه دي دقه درته ووایي که زه یې درته نه ویم دغه په لاس کې چې څه دي هغه درته ګویایي وکړي ګویا شي او وایي چې دا مې ومنه پیغمبر دی برحقه. نو بیا ابو جهل په خندا شو داسې چرته کېږي. بهرحال حضور علیه السلام ورته وفرمایل وی ووایم اشاره ورته وکړم ابو جهل وی زه اشاره وله ورکړنو. نو حضور علیه السلام ورته داسې اشاره ورکړه ابو جهل په لاس کې دغه واړه کوتکاڼ یو داسې په خوځېدو په حرکت راغلل او په مزه آواز ترې راخته او هغه کاڼو ټولو آواز کو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وی ابو جهل چې دا خپل دواړه لاسونه را کولو کړل چې وی قتل چې په لاسو کې کاڼي دي او هغه کاڼو آواز کو د حضور کلمه وی د نبوت او د رسالت شهادت کوي وی ډیر د نفرت اظهار یو کا غون کاڼي داسې لرې ویشتل چې تاسو هم د منې او بیا حضور علیه السلام تعالی عیاذ بالله د کهانت د جادوګرۍ نسبت کوي ته کاهن او جادویي کاڼي دیم پدې دیم سحر او جادو کړو دا دیم د ځان تابع کړل. ابو جهل اون منله دې نه معلومیږي چې دا انسان پسینه کې زړه لري زړه جوړ د غوښې دی خو د هغې باوجود هغه کله کله ډېر زیات سخت شي. मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके.